ټول الکان دې ځان ته راویل کړل ټول الکانو باندې د سترګو ګناه دې وکړه د غوږ دې وکړه تو کشر کل دې تباه که خدای دې مرداره کا نو زه وایم چې دا الکان هم ګناهګار دي پرېږده چې سزا وله ورکړي چې حکومتونه ول خو دا مردار هم رانیول پکار دي دم ډبول پکار دی چې تا ولې دا ګناه په دې خلکو وکړه ته ولې پارک ته روځې او خپل اندامونه خلکو ته ښیې دم ډبول پکار دي داسې ده که نه ده ګناه کې خدای دې بېخوبه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولو ملګرو ته سلامونه د ګهر احترامات ستاسو ورور ستاسو همدرد امیر جاوید یم ګرانو ملګرو څنګه تاسو ته پته ده په لاهور کې میناره پاکستان کې یو کنجره چې راوتې وه په هغې چې کوم د ټوله میډیا والا ایکشن اخیستی دی نو ټول میډیا والا په هغې باندې لګیا دي ګرانو ملګرو دغه ویډیوګانې ډېرې زیاتې وایرل نو څرنګه تاسو پیژنئ ګرانو ملګرو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم ټوله دنیا پیژني ګرانو ملګرو هغې یو ورکوټ غونده شانتې کلیف بیان کړی دی نو ملګرو زړه مې سره غواړي چې هغه سره شریک کړم ډېر زیات ملګري په دې کې دا وایي چې د سره ظلم شوی دی دا شوی دا شوی دی دا شوی دی آیا په شریعت کې د دې څه حکم دی نو ګرانو ملګرو دا به د شیخ ادریس صاحب د خولې نه تاسو اورئ او ټولو ملګرو ته درخواست دی چې دا ویډیو سره ډېره زیاته شیر کړي چې هغه خلکو ته ورسېږي چې څوک وایي دا زیاتی دی او پلان کې دی وډینګړی نو دا ویډیو سره ډېره زیاته شیر کړي ملګرو چې هغه خلکو ته ورسي نو ډېره مننه او دا بیان در سره ټول واورئ تاسو په تشریف باندې پوه شئ الله خوشحاله و آباد لري السلام علیکم ګناه کې خدای دې بېخوبه ساتي هیرونو کیله چې په پوستکي کې پټی نو محفوظ وي داسې ده که نه ده او چې د کیلې نه د پوستکي لرې که او دغلته دې کېښو او ماشو ته وی ګورې پام کوی چې ور نه شي واه واه ماشو باندې د ټوپک په چریدان ډزې شروع کړو چې ور نه شي ګورې ور نه شي ګناه ده ګناه ده ګناه ده ماشي وایي تا خدای مردار که نو مونږ ته د دې ولې پوستکي لرکاو نو میوه کله محفوظه ده وایه چې په پوستکي کې بند دی او چې پوستکي رېته لرې که نو بیا به پې مچان بنګېږي ماشي به بنګېږي نو ښځه هغه وخت کې محفوظه ده وایه چې دا په پرده کې بند دی هیره د قسم په خدای ښه ده خلک وایي دا پرده ولې شریعت کړې ده مولا کړې ده مولا نه ده کړې الله کړې ده یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن اے پیغمبره خپلو بیبیانو ته ووایه لوڼو مبارکو ته ووایه او د مسلمانانو ښځو ته چې په ځان صادر برقه راواچوي دا اډر چا ورکړی دی الله ورکړی دا ولې هلکه بعضې خلک سوال کوي سړي ته د پردې حکم نشته او ښځې ته دې دا ولې ما وایي که سړي 50 روځي او وایي چې موږ زنا کوو خدای شته کې وکړي او چې ښځه یوه روځي چې زه زنا کوم ټول هلکان به ګډوډ کړي که به نه کړي سړی خو د شهوت محل نه دی او ښځه خو د شهوت محل دی او بیا به سړي دویم به ښکلې خبره وکړمه د ښځې مثال د هیرې دی مړه سړی خو داسې اوسپنه ده که پرته یو ځای کې او باران هم کېږي هېڅ پروا نشته که بربنډ هم پرته وي اوسپنه پروا نشته همغه خپل قیمت یې څوک یې تخته وي مړه په دې اوسپنه به څه وکړمه او د ښځې مثال د هیرې دی د چا دی هیره کله محفوظه وي وایه چې دا په پرده کې بند دی په بکس کې بند دی نو دا خشتم ښکاري او مزیداري او چې هیره یې بکس نه وي څه شل غلی دنه تختی نو ښځو ته موږ وایو چې ستاسو شریعت قدر کوي تاسو هیرې یې ملغلرې یې جواهرات یې چې پرده کې بندې پرتې یې نو خشته به ښکاري نه دي وایي نه موږ له شریعت حق نه دی راکړی موږ بربار ګرځو ګرځه که نه ما راباندې څه بیا دغه چې جامې مامې رانشتی نو ټینګه شوه ده بیا به د هلکان جامې ولېشتئ هلکان به د کیلې نه پر پوستکې لرې که مچان به ولې راځي ولې ظلم کوي چې بار ګرځي بربنډه ولې ګرځي ښځه د پیغمبر د شریعت خلاف ولې کوي مونږ خو صاحب د حضرت فاطمې حالات لیدلي دي رضی الله